د دې نن سبا د حالاتو ذمہوار څوک دی؟ عزیزانو دا حدیث ډیر اهمیت لري. هغه خلکو لپاره هغه که په هر جامه کې هغه چې هر یو انسان وي، که هغه عالم وي او که غیر عالم وي، خو چې دغه اسمبلی ته رسیدلی دا د عوامو په امداد رسیدلی، د عوامو په مرسته رسیدلی، د اولنی فرض دا دی چې د عوامو خیال وساتي. مونږ په مخه باندې اورو د پلانکی وزیر تنخواه دې دومره زیاته شي، د پلانکی وزیر تنخواه دې دومره زیاته شي، او د پلانکی سرکاري نوکر تنخواه دې دومره زیاته شي. د عوامو څه فکر پکار دی؟ حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته چې کوم فرمان منسوب دی طبقات ابن سعد د هغې څخه حصه راغستې ده، د دغه مشرانو د پاره دا په مخ باندې تماچه ده. د دې نن سبا د حالاتو ذمہوار څوک دی؟ د دې ګرانۍ د دې منګایي ذمہوار کم خلک دی؟ نن زه تاسو ته هغه خلک ښیم چې دې ذمہوار څوک دی. د دې ذمہوار هغه خلک دی کم خلک چې زما او ستا په امداد، زما او ستا په وټونو باندې هغه اسمبلی ته تللی دی. د دې دپاره تللی دی چې هغه د غریبو د عوامو ترجماني وکړي، هلته د دوی د حقوقو خیال وساتي، د دوی حفاظت وکړي، د دوی د هر قسمه مصیبت آفت ختم کړي. دا خلک د دې لپاره اسمبلی ته تللی، خو بجای د دې چې دغه مشرانو دغه اسمبلی ته رسیدونکو خلکو د عوامو د دغه امانت حفاظت کړی وی، د دې په ځای الټه په اسمبلی کې د دې لپاره ناست دي او دې لپاره په اسمبلی کې جمع کیږي چې په یو بل پسې اختلاف وکړي، ته په ده پسې خبره وکړه، دی په ده پسې خبره وکړي، او خپل مراعاتو ته خیال وساتي. مونږ په مخه باندې اورو د پلانکی وزیر تنخواه دې دومره زیاته شي، د پلانکی وزیر تنخواه دې دومره زیاته شي، او د پلانکی سرکاري نوکر تنخواه دې دومره زیاته شي. د عوامو څه فکر پکار دی؟ حضرت ابوبکر صدیق صاحب ته چې کوم فرمان منسوب دی طبقات ابن سعد د هغې څخه حصه راغستې ده، د دغه مشرانو د پاره دا په مخ باندې تماچه ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت نه مخکې د کپړې تاجر و، د به د کپړې کاروبار کو. چې کله دته بادشاهي او خلافت میلاو شو، په سبانه باندې خپل په اوږو باندې کپړې راغستې دي او بازار ته روان دي. عمر فاروق صاحب ابو عبیده بن جراح ورته مخې ته ورغی، ورته وایي چې تاسو څه کوئ؟ تاسو خو د خلافت په مسند باندې ناسي، د عوامو خیال به تاسو کوئ، تاسو نن کاروبار لځئ. هغه وایي چې زه به د خپل کور والا سره څه کوم، د خپل اهل و عیال فکر ما سره دی. دوی وی په شریکه باندې چې ستا دپاره به بیت المال نه مونږ وظیفه مقرر کړو. ابوبکر صدیق صاحب چې کله د وظیفې د مقرر کولو ټیم راغی او په دې باندې راضي شو، وایي زما دپاره به دومره وظیفه مقرر کړئ څومره چې د یو مزدور وظیفه ده. وایي په یو صحابي ورته عرض وکړو عمر فاروق صاحب چې په دې باندې بس تاسو ګزاره ونه شي، ورته وایي د هغه غریب ګزاره چې پې څنګه کېږي دغه رنګه پې زما ګزاره کېږي. که د غریب ګزاره پې نه کېده زه به د غریب دیاړي زیاتوم. دغه خلکو الټه د غریبانانو سره د امداد او د مرستې په بدله کې په هغوی باندې ښه ظلمونه شروع. نن غریب د دوی د لاسه روټۍ نشي خوړی، نن غریب د دوی لاسه در په دکې دی، په اوړو پسې په قطار کې ولاړ. دا د دغه ظالمانو د لاس. یو حدیث درته وایم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه خلکو نه په دغه اسمبلی کې چې ناست استاد حق په باره کې دوی غاږ نشي کولی او ستا دپاره اواز نشي اوچتولی، د دغه خلکو سره مرسته کول، د دغه ظالمانو سره امداد کول، د دغه ظالمانو سره ناسته پاسته کول، د دوی حمایت کول، دغه حدیث تاسو ضروري واورئ. حضرت اوس بن شرحبیل روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، مشکات شریف کې دا حدیث موجود دی او امام بیهقی په شعب الایمان کې راغستی دی، چې نبی علیہ السلام وفرمایل من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الاسلام. کم یو انسان ته چې دا پته و چې دا سړی ظالم دی، دا مشر ظالم دی، د هغې باوجود د هغه تقویت کو، د هغه حمایت کو، د هغه پرمختګ دپاره کوششونه کول، وایي دا سړی د اسلام نه خارج دی. عزیزانو دا حدیث ډیر اهمیت لري. هغه خلکو دپاره هغه که په هر جامه کې هغه چې هر یو انسان وي، که هغه عالم وي او که غیر عالم وي، خو چې دغه اسمبلی ته رسیدلی، دا د عوامو په امداد رسیدلی، د عوامو په مرسته رسیدلی، د اولنی فرض دا دی چې د عوامو خیال وساتي. په عوامو تکلیف راځي، په عوامو مصیبت راځي، اولنی غاږ به دی پورته کوي. که دغه غاږ پورته نه کړه نو دغه حدیث چې کله یو کس ته ښه پته لګي چې دا سړی ظالم دی، د هغه انسان مرسته به نه کوي، د هغه امداد به نه کوي، که نه دی به د ایمان نه خارجي. کم انسان ته چې دا معلومات و چې دا سړی ظالم دی، د ده د وجې نه عوام در په دکې دي، عوام ته هېڅ قسمه ریلیف نشته، عوام د ده د وجې نه در په دکې باندې دی. د دغه ظالم سره مرسته کول، د ده شاته ودرېده، دغه دې مخکې کول، د دغه حدیث مطابق نبی علیہ السلام فرمایي دغه انسان په اسلام کې داخل نه دی. چې چاته دا پته وه چې دا سړی ظالم دی او د هغې باوجود د هغه تقویت او د هغه حمایت کو، فقط خرج عن الاسلام، دا سړی د اسلام نه خارج دی. ابوبکر صدیق صاحب وفرمایل چې زما د خلافت نه مخکې چې زما سره څه
او چې کلم زه وفات شمه که زما د دغه مال نه زیادت راغلی نو دا به ټول بیت المال ته حواله کیږي او دا به ورپسې بل خلیفه ته حواله کیږي چې کله ابوبکر صدیق صاحب وفات شو داغه په مال کې صرف یو غلام یو اوخ زیادت راغلی او هغه هغه راوړو او هغه عمر فاروق صاحب ته حواله کړ صحیح ریاست